सूरत ता आल इमरान वई ځکه چې دې کې د آل عمران تذکره ده. آل عمران د عمران خاندان، مریم او عیسی علیہ السلام او ای خاندان کی زکریا علیہ السلام او دارنگ د عمران سیب خزا امرات عمران. او چونکی د دوی عبادت کې د عیسائیت مسیحیت د دی عبادت کو دوی ته الہ وي، نو د دوی په اولوہیت په دې صورت کې رد الہ نه دي، عاجز دي او الله ته محتاج او د الله بندگان دي. مونږ چې کوم بقره کې اسمی ربط ویلو نو آی کم دا خبره وه چې ایاک نعبدو و ایاک نستعین ولا نعبد البقره کما عبدتها اليهود ولا نعبد آل عمران کما عبدتهم النصارى. فاتحه کی ویلو ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تا عبادت وکو، خاص تا نه امداد غواړو. ولا نعبد البقره کما عبدتها اليهود، د غواس خاص خی عبادت نکو لکه څنګه چې یهودو کو. ولا نعبد آل عمران کما عبدتهم النصارى، د آل عمران عبادت هم نکو لکه څنګه چې عیسایانو کو. عیسائیت مسیحیت دنیا دوی ته الہ وي او د دې عبادت بندگی خصوصا مریم او عیسی علیہ السلام. نو ځکه په دې صورت کې چونکې د آل عمران په اولوہیت رد الہ نه دي، عاجز بندگان، نو صورت آل عمران نوم خیر. دی صورت ته مشهور نوم آل عمران وی او نور نمونه مشتا. صورت طیبه متوی، طیبه. صورت زهرام متوی، زهروین حدیث کے بقره او آل عمران تویل شو. صورت استغفار ورتویلی کی او صورت مجادلم دا پدې کې عیسائیت سره مجادله ده. او صورت الکنز، کنز لس سعلوک وتوی، سعلوک د فقیرانو خزانه، د عقیدې فقیر دی، نو هغه د عقیدې فقیرانو خلکو د پاره دا خزانه ده. سعلوک فقیر دوی. دعوه او مقصد د دې صورت ومغه سلور مسلې دي کوم چې د صورت بقره وي: توحید، رسالت، جهاد او انفاق. ځکه بقره آل عمران دواړه په هر منهج چې ویل کېږي نو د دوی دعوې قریب دي او یو شان دي. ځکه حدیث کې د دواړو ته جوړه صورت ویل شوی دی، حضروین دا زهروین، دا زهروین. نو دعوه به عمر د سوره بقری، اثبات د توحید، صداقت رسول، جهاد فی سبیل الله، انفاق فی سبیل الله. ربط او مناسبت گن
وجوه بیان کړی شوي دي. پای کې یو څو مخکی صورت کې عجز د الہ د یهودو د بقره عبادت لایق نه ده، نو دلته عجز د الہ د نصاراو عیسی علیہ السلام. یا مخکی صورت کې مسله د توحید دعوت د توحید سلور زله بیان وا، دی صورت کې په ترقی د و زله بیانای. یاداوه چې سورت فاتحه کې د دریو فریقو ډلو بیانو، دا ورپسې مسلسل دری صورته دا د دغه دریو ډلو تفصیل دی. سوره بقره کې د مغضوب علیه بیانو یهودو، سورت آل عمران کې د ضالین و نصارو بیان د دې ته خطاب، او سورت نساء کې د منعم علیه مؤمنانو بیان. یا بل وجہ مخ کی صورت کے پا اتخاذ الولد باندے رد کڑیو، پینزه جوابونه کڑیو. وقالو اتخذ اللہ ولدن سبحانه. نو دی صورت کے پا اتخاذ الولد رد دے، خود پینزو شرفاو اقوال پہ ذکر کئی، د پینزو بزرگان و شرفاو. یا داغی صورت اختتام د دی صورت ابتدا سرا مربوط دے، دیتا ربط دا مقطع و مبدوی. اے مقطع دا فانصرنا علی القوم الکافرین، دلتے مبدع دا الف لام میم لا الہ الا هو الحی القیوم. مخ کی اختتام شو فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر باندې نصرتو کی. کافر سوق دی چې د دې کلمې نه منکر دي کنه چې الله لا اله الا هو الحي القيوم، نو عبارت داسې شو چې فانصرنا على القوم الكافرين الذين ينكرون عن هذه الكلمة الله لا اله الا هو الحي القيوم. فانصرنا على القوم الكافرين الذين ينكرون عن هذه الكلمة، چې دی کلمې نه منکر دي چې الله لا اله الا هو الحي القيوم. یا مخ کی صورت کے ترغیب انفاق تا او حالت د بخلاو. دی صورت کې وی یهود چې دی دونه بخیلان دي چې بخل خو سکه، چې دی بخلا پخپلا او الله ته نسبت کوي چې الله محتاج دی مونږ غواړي، او اعتراضونه کوي د الله د انفاق په مطالبه باندې. یا بقره 140 کې د یهود باطله دعوه وا، ابراهیم او یعقوب علیهم السلام یهودیان عیسایانو. نو دی صورت کې 67 آیات کې با د دوی د دغه باطل دعوی جوابو کی.
ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانی. مخی صورت کې ویلو لا ینال عهد الظالمین، د امامت عهد به ظالمانو ته نه رسی. نو دی صورت کې خی چې لائق د امامت سوک دی، ظالم لائق نه دی نو سوک دی. نو دی صورت کې آیت نمبر 68 کے بعد د امامت لائق اخی، د امامت لائق ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا. دا د امامت لائق خلق. یهود نصارا ظالمین نه دي، امامت لائق با هغه خلقی اتبعوه چې د ابراهیم د ملت تابع اسوک دی دی دور کې وی وهذا النبی والذین آمنوا. دا خلق یا مخ کی صورت کی ویلیو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کی پورا داخل شه. دلته وی د اسلام نه بغیر بل دین قبول نه دی. ولئن ومن یتبع غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. دا سے نورم گنے وجی دی. یا مخ کی صورت کی ویلیو ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. کفر بالطاغوت ایمان باللہ وکو نو د عروت وثقا باندې منګولې ولګولې. نو دلته حکم دی په اعتصام بحبل الله جميعا، په دغه عروت وثقا او حبل الله باندې مضبوطی منګولې ولګوي. یا مخ کی صورت کې امت طویلی و امتا وسطا، دا امت وسط تے. نو دلته د غوروالی وجوی ولی غوره ده امت وسط ده. وی کنتم خیر امت اخرجت للناس، وجه د خیریت دار اخرجت للناس، د خلکو د فائدې د پاره تاسو پیدا کړی شوی ہے. شهادت الناس او دعوت کار وکوي. خصوصیات او امتیازات د دې صورت یو خو د دې مشهور امتیاز دا دی چې په دې کې دفع داغه مخصوصی شبهه د ابن الله دا چې عیسایان عیسی علیہ السلام ته ابن الله وی، نو دی صورت کې د ابن الله رد. بل خصوصیت کثرت دلائل په عبدیت د عیسی علیہ السلام، ډېرې نکتې وی د عیسی علیہ السلام په عبدیت. بل خصوصیت بیان د قوانینو د تاسیس الجماعت، مخکې بقره کې دا خلافت کبرا بیانو چې امامت خلافت نبوت بنو اسماعیل ته ملوش، قومی و بین الاقوامی نظام با قائمی. نو دا اجتماعی کار دی کنه، اجتماعی کار دا پاره جماعت پکاری. نو دی صورت کې د جماعت بیان دی، ربط هم شو او خصوصیت هم شو. ورال تسو قومی و بین الاقوامی نظام قائمولو، نو دلته وی د اجتماعی کار دی، دا بغیر د جماعت نه نه کیږي، نه د جماعت بیان شو. جماعت به جوړول غواړي په دې اصولو. اجتماعی کار بغیر د جماعت تنظیم نه نه کیږي، ایله جماعت ضروری وي. نو د خصوصیت هم شو چې دې صورت کې د تاسیس الجماعت قوانین
په دې اصول او قوانینو جماعت جوړ کړي. یا شرائط د امیر بیان دی بعد الانتخاب. بقره کې قبل الانتخاب ربطم شو، قبل الانتخاب شرائط، دلته بعد الانتخاب، او دا بعد الانتخاب شرائط ته دی امتیاز شو. صورت کې شان د صحابه کرامو ده په واقع د احد کې سخت موقع وه، خو شان الله بیان کړی دی. دلته چې به کوم انداز دی داسې بل ځای نشته په دې انداز، نور خو قرآن کې ځای په ځای دی. دا صورت ممتاز دی په وعده د انبیاء علیهم السلام د نبی علیه السلام متعلق. ټول انبیاء نه د پیغمبر باره کې وعده اخیسته. دارنګ امتیاز خصوصیت واقعه د جنگ بدر او احد ده. دلته څنګه تفصیل سر بیان دي داسې بل ځای نشته تقریبا د دواړو واقعات. د بدر تذکره به بیا انفال کې مرایشي، خو دلته د دواړو. صورت ممتاز دے پا او حکمتونو دا حزیمت احد. دا احد حزیمت شکست، دا حزیمت لفظ ادبی لفظ دے. حزیمت احد و حکمتونو ولی عارضی ماتا وشوا. حزیمت د صفونو ماتے دو توی، شکست خود بالکل ستوی شکست چه سڑے بیلاتو کی. نو احد کې خو بیلات پوره نه دی شوی، خو مشرکینو تښتېدل بیا آخر کې. د دې لپاره لفظ ښه حزیمت دی، صفونه ماتېدل، صفونه صرف مات شو وقتی طور، بیا دوباره حمله وشو او مشرکینو تښتولی شو. نو د دغې حزیمت و حکمتونه دې صورت کې بیان دی. دارنګ مباهله د نصاراو ده، هلته د یهودو و دلته نصاراو مباهله ده، د خصوصیت هم دی او ربط هم شو. دی صورت کې تقابل بیان شوی دی د حق پرستو مولیانو د باطل پرستو، تقابل دی کې آخر کې. حق پرست مولیانو سنخي دی او د باطل پرستو نه دی صورت کې تقابل. دا سډیر دی خو آخری اغا صورت ممتاز دے او دے ډیر اهم خصوصیت تے نمایه خصوصیت دے رد پا اصولو د نصرانیت د مسیحیت و عیسائیت. دا صورت خاص الخاص تے دے مسئلے دا پار د نصرانیت د عیسائیت او مسیحیت اصول په دې صورت کې رد کړي. او ځکه دې دپاره خاص الخاص دی چې د دې صورت شان نزول ورود هم دا و. نجران د علاقه ده عربو کې، هلته عیسائیت آباد و. عیسایانو بیا وروستو صلح ورسره شوې وه معاهده، نو د نجران دغې طرف نه به بیا اینه ټیکس راته. خو د دې یو وفد راغلی و نبي علیه السلام له، او نبي علیه السلام نه څه تپوسونه کول، اشکالاتو، تپوسونو، شبهاتو، یو قسم له مناظره وه. او خاص کر د عیسی علیہ السلام د ابن الله کې دو متعلق. عیسی علیہ السلام ابن الله دی، د الله صدار برخدار دی، اولا الہ دی، ثالث و ثلاثه دی.
نو دا صورت داغي په جواب کې نازل شوه، نو قرآن هغوی له جوابونه ورکړي. نو ځکه دا صورت پرد دا نصرانیت کې خاص الخاص صورت دی. یو دا، دویم مریم، خدا ډیر تفصیلی دی. د عیسائیت اصول سدي، نو دا شیخ القرآن رحم الله یو شپږ اصول بیان کړي دی. او دا دغه عیسائیت پرد کې چې کوم کتابونه دي دا هغوی نه راغستې. عیسائیت پرد کې یو مشهور کتاب د ابن تیمیه دی، شیخ الاسلام ابن تیمیه، او دا اصول شیخ القرآن رحم الله دا هغې نه راغستې. دا کتاب نوم دی الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح. الجواب الصحیح دا سلور جزء کې دی، 2 جلده کې ملاوی. دویم کتاب پدې کې د نعمان الوسی دی، محمود الوسی والا، دا روح المانی والا الوسی، د نواسه دی نعمان الوسی. دا کتاب دی الجواب الفصیح فی رد عبد المسیح. الجواب الفصیح فی رد عبد المسیح. او یو دریم کتاب پکې اظهار الحق للخلق. اظهار الحق للخلق. اظهار الحق للخلق، مخلوق تا خلق تا د حق اظهار. دا د دیوبند عالم مولانا رحمت الله کیریانوی دا داغه دی. داغه سړی دی چې په عیسائیت مناظرې کړې وې. او داغه واقع هم شیخ القرآن رحم الله وی او ویلی دا شته دی په ریکارډم، چې دا اصل کې کله عیسائیت دلته راغی انګریز ناغي خو مشن سره کارو، مشنری خلق وسرو، هم اقتدار د هندوستان لاسته که هم دا غین آباد کوشش کو چې دلته عیسائیت پیلو کی. عیسائیت دای دا پاره وقتن په وقتن داعیان را لیگل مستشرقین. نو پای کې ډېر لوی مشهور دغه دور مستشرق او پادری، چې مستشرق او پادری و. مستشرق هم سارو پیژن چې اسلام مطالعه کړي او نوروي کافر یهودي صحیح خو اسلام باندې ځان پوی کړي، په اسلام اعتراض کړي. هغه مستشرق د دوی ډېر لوی پادری مولاو فینډر به وته وي. فینډر نه دلته راغلی او د خپل عیسائیت مشن د پاره حکومت سپورټ او حکومت به پشپنۍ کوله بلکې هغې راوست. ناغه مناظرانه انداز دلته اختیار چیلنجونه یې ورکول شروع. مطلب یې دا چې څه به داسې په یو دعوت او محنت کوو، بس مناظرې به وکړو او خلک به متاثر شي او عیسائیت ته به یې راواړو. نو آلاباد دہلی ورته وی، آلاباد دہلی ہندوستان کې جلسه مقرر کړي و سور وځي. نو د روزانه په یو مذهب باندې رد کو، پای به اعتراضونه کول، وی به څوک جواب کول والی نو یهودیت، هندو مذهب، بل سک. آخري ورځ د اسلام وا. نو هغې دپاره علماء دیوبند راغونډ شو. څوک به د جواب کوي، ځکه که چپ پاتې کېږو خو بس دا ټول خلک متاثره کوي. وی به چې اسلام کې جواب نشته ده. او د دونه غټ مستشرقو چې په سوره فاتحه باندې ګڼ اعتراضونه چې دي، نعوذ بالله عربیت غلط دی، د خپل اوهامو خو لکه عربي غلطه ده. نو دې دپاره علماء دیوبند مولانا رحمت الله
کیرانوی مقرر ادا سه ګمنام سړی مدرس مولا ناغه مقرر کو ناغه راغلی وي د په اخري ورځ باندې چیلنج ورکړو مسلمانانو ته اعتراضونه کړیو او ویلې چې څوک د جواب والی نو میدان تش نو دې تیار شو نو مولانا رحمت الله ورپاس اویزا نه جوابونه وکړل انګريز په دې باندې پریشان شو چې دا خو مونږ په دې سړي دون لوی خرچي وکړي راواز مونږ دې به تورو کیو خو جوابونه کړی شو رد کړی شو نو دی خدا پالیسی یکدم حکومت اعلانو کو دا دیشگر مولیان دی فتنگر مولیان دی فرقاواریت خوری ملک انہی سے گرفتار کی مطلب مولانا رحمت اللہ او کو صرف دی نیوا بلتے سروے نو بیاوتا قوم را عوام را پاسی دل نو هم دی راوستی هم سوئی وی دا فتنہ فرقاواریت جوڑے مولانا رحمت اللہ خورو پوش شو او فینډر هم په دې یارو چای و ته غوسه وته مو ته توري لراوسه تا تورو نکړه نو دیم ته تخته نو د لاړ ترکی ته استنبول ته ځان ورس التا او وخت کې حکومت دا خلیفہ چو آغا عبدالحمید ثانیو دا بس د ترکی د خلافت اخیره خلیفہ دی دینه بعد زوال شو بلکې د دور کې اخر نه زوال شروع شو او ډیر ښه مسلمان سړی نو الته د ځان ورسوه ایته چیلنج ورکه مطلب دا چې راشه دلته به ځان له سپوزه موزه جوړه کم نو دوی به خوشحاله کم الته د هغې ځای مولیانو وس نه لرېده د جواب د چې کوم اعتراضونه کول نو هغه وخت کې دا شیخ الهندي او مدني صاحب د دې رابطې وې خلافت سره بلکې مدني صاحب خو پروتو مدینه کې او شیخ الهند تلو د ترکی د خلیفہ حمایت حاصلولو چې هندوستان کې جهاد شروع کو انګریز خلاف نو ته به مونږ تایید کې او کابل ته سیندی سے بلېږلی چې د افغانستان ځمکه که د هجرت ضرورت شي چې مونږ بیا هجرت کابل ته کوو او سرپرستی به هم خلیفه کوي خو بیا دوی گرفتار شوه مسله ګډوډه شوه خو دوی هلته نو دوی سره رابطه وکړه چېرې دغسې سړی دی اعتراضونه کوي زموږ مولیانې د جواب نه دي تاسو سره هندوستان کې څوک نو دی وله بیا رحمت الله صاحب ولېږ لاړ خو چونکې دی خو دی پیژنده نه ده ورته ویلي چې ما به نه ښایم چې هندوستان نه راغلی وایي بس هر شي د زموږ مولا به سره مناظره کوي نه چې کومه موقع بیا دغه مجلس جوړ شو نو مولانا رحمت الله وروت نه چې مخامخ خو د ولیدو نه سړي نه وار پار خطا شو چې دا خو به زما جوابونه کوي شرمېږم نو وایي دغه وخت کې ویلي وي چې یاره خېټه کې مې درد دی وغیره نو بس د باتروم په نوم لاړ او دا خو قسطنطنیه محل لاندې سمندر دی ورته ور ټوپ کړ بهرحال نو داسې واقعات شونه دی د مولانا رحمت الله صاحب دا کتاب بیا دی نه بعد لیکلی ځکه دی علما ورته ته پیوس کتاب ولیکه نو دا اظهار الحق للخلق دا د لیکلی دا عربی کې د دې ترجمه مفتی تقی عثماني صاحب کړی ده او هغه چې دی نو بس عام د دې ترجمه ده تقریبا او داسې تلخیص غونتی دی عیسائیت کیا ہے دا تقی صاحب کتاب د عیسائیت کیا ہے ښه کتاب عیسائیت سړی پیژني هغه کتاب دی وګور نو دا اصل د دې تلخیص او ترجمه ده د دې اظهار الحق بهرحال ما اصول د عیسائیت او نصرانیت سری چې دی صورت رد کړي دي نور بمی خو دی صورت چې کوم رد کړي هغه دا یو د دوی اصل دا دی چې محمد رسول الله سلم که پیغمبر وی نو هغه صرف عربو ته راغلی دی مونږ ته نه دی راغلی عرب دی ومني که نه مونږ باندې منل لازم نه دي نو قرآن پاک د دوی د دې اصل او خبرې رد کوي په آیت نمبر 81 کې چې دا محمد رسول الله سلام صرف عربو د پاره نه دی بلکې دا د ټولي دنیا دی بلکې د تمام انبیاونه د نبوت متعلق او په د باندې ایمان راوړلو عهد او وعده غسې شوی
81 آیات وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. دوی صرف دا عربو دے. اللہ وی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ تمام انبیاء وعدہ وا چھ لما آتیتکم لما ثم جاءكم لما وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ حِكْمَةٍ مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ کتاب او نبوت میں درک او بیا اغا خاص رسول راغے رسول دا تعظیم دا پار دے تنوین اغا عظیم و شان خاص پیغمبر اغا راغے نو مصدقن او مصدقی قادیانے بیمان را پاسید اوی جاکم رسولن دا نکیره دا دا عموم دا پارا دا نو زمپکیم دا ما یادی دا قادیانان هم تی استدلال کی خمون وایو تا پارا بے نا پوئے کنا اصل کی نکیره دا خو پا سیاق دا سکر آگلے دا اثبات کے دا ثم جاکم رسول مصدقن نو کله چې نکره په اثبات سیاق اثبات کې راشي نو خصوص پیدا کوي کنه رسولنا غا خاص پیغمبر عظیم شان پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو تاسو بس کوي لتؤمنون به ولتنصرن ایمان بروړې نصرت بکوي نو دا پیغمبر د عرب نه بلکې دا خو د ټول انسانیت او د تمام انبیو نه په وعده غسته شوی دوی مسئله دا ده چې قرآن کې د نصاراو صفت بیان شوی ښه خلک دي قرآن د دغه جواب کوي چې آو خو طویلی دی قرآن هغه د عیسی علیه السلام د زمانه هغه یادوي حوارین اسی خلکو کوم چې اصحابو د عیسی علیه السلام دا اوس خو نه چې محرفین دي مشرکین هغه شرک کړی تحریف کوي درېمه خبره چې دین د عیسی علیه السلام حق دی ځکه تمام کتابونه وای جواب دا غیدار او حق دی خو منسوخ شوی دی عیسی علیه السلام دین خو مونږ حق منو د الله طرف نه اسی کنه محرف نه خو منسوخ شوی دی نو عمل پی نکو نور حقو کتاب حقو پیغمبر حقو سلورم مسئله ده تسلیس ثابت بالعقل ده دیوی ثالث و ثلاثه ده خدایان دری دی او زمونږ دا عقیده د تسلیس په عقل ثابته ده جواب کوي دا باطل بالعقل ده دا عقل نم خلاف ده دا صورت به وي پینزم دوی ځان ته موحدین وي د عیسایانو سم ځان ته موحدین موحدین د یهودو په نسبت ځان ته موحدین د جواب چې موحدین نو عیسی علیه السلام ته ابن الله بیا ولې وایي څنګه عجیب موحدین نو د ابن الله را ده او ابن الله د دیو تسلیث عقیده وا شپغم عیسی علیہ السلام په کامل دین راغلی او زموږ دینم کامل جواب کامل خود خپل وخت لپاره بس نو دا یو شپږ اصول د یهودیت دی صورت کې په دې طریقه باندې چلی او بیانای تقسیم د دې صورت حصے سودی دا صورت دری سے ده اول ایسا 1 نه 60 آیاته پورې پدې کې توحید دویم ایسا د 64 نه 101 پورې پدې کې بیان د رسالت
او دفع د شبهات علی الرسالت. او درې مېسا د 201 دونه اخره پورې په دې کې دوه مسلې راغونډې کړي. جهاد او انفاق دواړه دلته شریک راوړل، هلته جدا جدا حصې وې، دلته دواړه شریک کړي. جهاد او انفاق په دې اخره حصه کې 102 اخره پورې. دا د دې صورت په دې طریقه باندې خلاصه وه. اوس دا اوله حصه 1 نه 63 پورې دا په ابواب باندې مشتمل ده. اول باب د 1 نه 17 پورې، دویم باب 18 نه 25 پورې، دریم باب 26 نه 63 پورې اخره پورې. یعنی دا اول عیسی چې په بیان د توحید کې دا په درې بابونو باندې مشتمل ده او هر باب کې شپږ خبرې دي، شپږ امور د هر باب. دا اول باب 1 نه 17 پورې په دې کې شپږ خبرې وګورئ. اوله الله لا اله الا هو الحي القيوم، یعنی دعوه د توحید سره ده ادله ثلاثه، دا یو خبره شو. دویمه خبره اووم آیات والذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب، دا جواب د شبهه چې عیسی علیہ السلام ابن الله دی، نو دا غي جواب د شبهه چې عیسی علیہ السلام ابن الله. درېمه خبره اتم نهم آیات کی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، تعلیم الدعاء عند شبهات اهل الزیغ. کله چې اهل زیغ خلق شبهات کوي دغه وخت کې به دعا د استقامت کی. څلورمه خبره 10 آیات ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، تزهید من الدنیا. خو به حال آل فرعون او به حال مشرکین، دا مخکې آل فرعون شو، کدا به آل فرعون دا شو تزهید من الدنیا. او دویم قد کان لکم آیت فی فئتین التقطا، دا تزید بینو خو به حال المشرکین مکا. او پینزم خبره اغا سورلسم آیات زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة، دا زجر او تذلیل د دنیا، د دنیا تذلیل بیانی او زجر ور کوي چې دنیا سره محبت کوي کوم خلق. او شپږم اخیری خبره 15 شپاړسم ولسم آیات کی بشارت موحدینو ته سره داغي د صفاتو، ای صفاتم بیان دا باولنې بابي شروع د توحید نه کړي. د الف لام میم د دې حروف په معنا مقصد الله پوهیږي. الف لام باندې خبره بقره کې شوی چې دا د متشابهاتو نه دی، نه دی متشابهاتو بیان بمرستو راشي. پای کې بس لنډه خبره داوي چې چاوي متشابهات نه ده، نو بیا اختلاف او متشابهات باندې اهل علم پويږي نه پويږي، دا خبره برای شروع. چاوي نه پويږي نو بس بیا دا واجه
د دې په معنا مقصد حقیقي باندې الله پوهه. چا چې متشابهاتو نه ده یا که متشابهاتو نه ده نو اهل علم پی پویږي نو بیا هغې امکانی تاویلی معنی کړی وي. دا متشابهاتو کې لنډ بیا ووایو او دې کې اقوالو ګڼ هم ویلي شوي سناس. الله لا اله الا هو دعوا سره د دلایل ثلاثه. الله لا اله الا هو دعوا د توحید په دې درې قسمه دلایل. یو الحی القیوم دلیل عقلی ده. نزل علیک الکتاب بالحق دلیل وحی ده. وانزل التوراة والانجیل دلیل نقلی ده. تو ګوره دا نظم قرآن زاول وی ځکه چې هیڅ شی پاتې نشي وتړلی شي بالکل لازم هر حیات او جملې دا ضروری وي. انشاءالله یو ټکی یو آیات هم نه پاتې کیږي په دې طریقه. او ان الذين كفروا دا تخویف ده د دې منکرین توحید. او ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. دا دلائل عقلیه دی بیا تفصیلی په دعوه د توحید او د اولوهیت هغه اصل دو بنیادونه خی سو علم غیب او تصرف کنه. الہ چاته وی دغی چې ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء عالم الغیب. نو دا د اولوهیت دو بنیادونه او دو بنیادی صفات. دویم هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء دا سره تصرف. او لا اله الا هو دا ثمره نتیجه شو د دلایل نه بعد. نو دا د شپږو آیاتونو کې مسله د توحید په دلایلو داوا سره د ثمره او دلایلو پیش کړل. الله چې لا اله نشته د حاجت روا مشکل کشا لائق د عبادت او بندګۍ حاکم اعلی الا هو سیوا دا غنه بل سوک نه عیسی الہ دی او نه مریم او نه بل. الحی هو الحی زکا چې الحی همیشه جمع دی مرگ پہ ناراضی او په مریم باندې خو مرگ راغلی عیسی علیہ السلام باندې مرگ راځي اوس خو جمع دی خو چې بیا راشي وفات کی ناغا الہ نه دي. او القیوم چلون کې د نظام دی. قیوم هغه ذاتی چې په خپل قیام کې چاته محتاج نی او دا نور کائنات مخلوق هغه قائم کړي او چلایي. دا د الله صفت خصوصی صفت ده. دی وجنه القیوم بل طویل ناجائزی لکه صمد چې بل طویل ناجائزی رحمان بل طویل ناجائزی. دا صفات خاصه دي دا الله نمونه دي خاص. دی وجنه په اضافت سره دا نمونه استعمالی دی چې عبد القیوم عبد الصمد عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن داسی یا داسی نور سه اضافت الفاظ وسره ویلی شي. خو صرف قیوم دا الله دی بل څوک نه دی. القیوم دی وجنه دا متصوفه مشرکین غلط پیران دوی ځان ته دغه نسبت او لیکي دا قیوم الزمان دی. قیوم الزمان دا د دې باړې پیر صاحب الرحمن ډېر لوی د شرک او د باطلو عقیدو خاوند. نو هغه به وی چې قیوم الزمان به ځان ته قیوم الزمان زویم قیوم الزمان نه غریب قیوم الزان هم نو باړه کې بیا ټینګ شو څنګه قیوم الزمان دی. قیوم الزان هم نو القیوم خو الله دی قائمون کې چلون کې د نظام قیوم مدبر دا ټول نظام هغه. عیسی علیہ السلام مریم او دارنګ زکریا علیہ السلام او آل عمران خو قیوم نو بلکې په خپل قیام کې الله ته محتاج او وجود کې الله ته محتاج. نو دا دلیل عقلی شو. نزل علیک الکتاب دا دلیل وحی ده. بل الہ نشتا عقلی دلیل ویوس وحی زکه بل الہ نشتا چې نزل علیک الکتاب
را لېږلی دی پتا باندې کتاب بالحق په حقه په دې مسله چې لا اله الا هو مصدقا دا قرآن تصدیق کوونکی دی کتاب یا مصداق دی لما دا کتابونو بین یدی چې دنه وړاندې دي او کتابونو دا مسله د لا اله الا الله بیان کړی دا او دیم بیانوي وانزل التورات والانجیل دلیل نقلی را لېږلی دی تورات او انجیل هم په دې مسله تورات انجیل کې هم دا مسله وه چې لا اله الا هو من قبلو مخکې د قرآن نه تورات انجیل په توحید راغلی اوس کو شرک پکې دی نو بس قرآن وی دی کې توحید و نو دا شرک پکې څه دی تحریف دا پکې دینه نسته دا دوی تحریف کړی هدن للناس هدن للناس دا قرآن هدایت ته د خلکو د پاره یا دا تورات انجیل د خپل زمانه هدن للناس هدایت د خپل زمانه د پاره وانزل الفرقان د خپل زمانه خلکو وانزل الفرقان اور علی گله د فرقانم فرقان را لګله فرقان نه مرادم قرآن دی او یا فرقان نه مراد اغا مخکینه صحیفی دی وانزل الفرقان مخکینه صحیفی هم په دې مسله را لګله یا سو کوئی فرقان نه مراد زبور دی زبور په دې مسله را لګله خدا عمر دلیل نقلی تورات انجیل دا آسمانی غټ کتابونو لکه څنګه چې قرآن او قرآن جامع دی او دا ناسخ دی هغه منسوخ دی تورات عبرانی زبان کې شریعت او قانون ته وایي تورات قانون کتاب او انجیل یونانی زبان کې زیری ته وایي او خیسته خبرې ته وایي انجیل قاسمی تفسیر قاسمی دا معنی بیان کړي وانزل الفرقان ان الذين كفروا استخفي مسله ثابت شوا په دلیل عقلی وحی نقلی بیم نه مني یقینا کسان کفرو چې کفر کړي د آیات الله د الله د توحید په آیاتونو نه مني لهم دي د بار عذاب و عذاب د شدید سخ او الله والا عزیز زورور او انتقام خاوند بدله غستو ده بدله غستې شي سزا باور کی ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء دا بیا دلایل دي دواړه په دغه دعوت توحید چې لا اله الا هو حاجت را مشکل کشا لایق د عبادت او بندګۍ بل نشت نه عیسی د نه مریم او نه آل عمران ولی ذکر چې ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء عالم بكل شيء هو الله عالم هغه او ان الله بشک الله لا يخفى پټ نه دی علی پر الله باندې شیء شیء فی الارض نظمک کې ولا فی السماء بر اسمان کې عالم الغیب غدن و الہ باغی ځکه د اولوہیت د پاره دوه صفات پکاري یو علم محیط علم غیب او دویم تصرف او قدرت نو ان الله لا يخفى یو دویم هو الذی الله غزاد ته یصورکم فی الارحام شکلو نظر کوي تاسو ته فی الارحام پګېړو د میاندو کې کیف یشا څنګه چې الله غواړي الله شکل درکي څوک خیستا څوک بدرنګ څوک تور څوک سپین څوک سور څوک لړن څوک وګد مختلف شکلونه دي یصورکم نو دا څه شو تصرف او قدرت د الله قادر دی دلائل بیان شنو نتیجه وروته کنه چې لا اله الا هو عالم الغیب الله متصرف الله دی نو ثابت شو چې لا اله نشته د حاجت روا مشکل کوشا لایق د عبادت او بندګۍ الا هو سیوا د الله نه بل څوک العزیزو ازورور دی او الحکیم با حکمت ذات زورور دی سزا ورکول شي چې نه مې او حکیم که تاخیر وشي نه کې به صح حکمت هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب دا دویمه خبره ده دی یو خبره داوه د توحید دلایل او ثمره جواب دا غ شبهه وارد په توحید چې عیسی علیہ السلام ته الہ او ابن الله وي دی عیسی علیہ السلام ثالث و ثلاثه ده عیسی علیہ السلام دا ابن الله ده نو د عیسی علیہ السلام د ابنیت
جواب کوي په دې صورت کې ابن الله نه دی ځکه هغه وفد چې کوم راغلی و د نجران نو نبی علیه السلام ته دا ویلو ابن الله دی ته نه منې الله جوابونه کړي دي دلته درې جوابه دا ابنیت د عیسی علیه السلام یو دا د متشابهاتو نه دی دیوی ابن الله دی که نه زمون کتابونو کې ورته ویلی شوی کتابونو کې ویلی شوی نو یو جواب به کوي زبل فرض که آسمانی کتابونو کې ابن الله ذکری نو دا د متشابهاتو نه دی که نه په معنی نه پوهېږي غلطه معنی اخلی ابه وشي دلته اوس نو دی اولنی جواب شو والذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات متشابهاتو نه بی او اصول او قاعده متشابهاتو کې دا ده چې متشابهات با د معنی او مفهوم د تعیین د پاره محکماتو ترت کې ای ته برجای رجوع به محکماتو ته متشابه د دام معنا د دام معنا د دام معنا د کوم والو نو محکماتو باندې به فیصله کی تعیین د معنی مفهوم د پاره محکماتو تبا رد کولیش او دویم جواب بیو کی چې دا 10 من البغات ته دا ټکه نشتا دا ستاسو باغیانو نه نسته غلطو مولیانو نه نسته اب په آیت نمبر 19 کې راشي ان الدین عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم دا 10 من البغات باغیانو نه نسته باغیانو مولیانو ورکه دا ټکی نه نسي تحریف کړي او دریم جواب با د دې عیسی علیہ السلام د ابنیت رد د 33 آیات نو کی عجز به بیان کی چې دا انبیاء علیہ السلام تمام او آل عمران خصوصا دا ټول الله تعجزو نو عاجزی به 33 نه شروع کی ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین نبوت د پاره استفا کوي خو خدای ولا نه ور کوي چې تاسو خدای جوړ کو او ګره ذریت بعض او من بعض عاجز ذریت ته او عاجزی به تفصیلی وایي نو چې عاجز دي نو ابن نه ده عاجز ده دا درې جواب دي دا ولنه جواب شو چې دا د متشابهات نه ده هو الذی الله غزا انزل عليك الكتاب چرا لګلې پتا باندې کتاب من هو بعض د دینه آیاتون دی محکمات محکم هن دا ام الكتاب اصل د کتاب دی و اخر نور دی متشابهات متشابه دی د غلط معنی سره محکمات او متشابهات دا د هر کتاب داسی هر کتاب کې څه متشابهات او څه محکمات څنګه چې قرآن کی دی نو دارنگ پا تورات انجیل کی مو نو که ابن الله لفظ راغلی نو آغا پا دی دو تقسیمو که دا محکماتو دا قبیله نه ده بلکه دا متشابهات دا قبیله نه ده او متشابهاتو کی اصول دادی چه دا و محکماتو تا دا تعیین مفهوم دا پارسی کی گیرت کی خواه دا متشابهات بزاسی ہوئے چه کوڈ ورڈز بھی کنا بزاسی ہوا ہے کوڈ ورڈز ہر کتاب کسا کوڈ ورڈز ہم ہی کن لکہ دا دلتا الف لام میم کوڈ ورڈز نو ویلی مکن کوڈ ورڈز کوڈو نہیں پھر اللہ پوئی کی او دا آئے دا معنی دا تعین دا پارا با محکماتو تا سڑے رجوع کئی که محکماتو باندے حل شوا خود خبخا او که حل نشوا نو بس واللہ عالمو بمرادی بذالکا اللہ پی پوئی نو دے اصول محکمات ستوي متشابهات ستوي محکمات وی لیکيږي محکم پخپل معنا کې کلبزي معنی کوي منه بعد دین آیات محکمات آیاتونه دي چې محکم دي پخپل معنا کې خپل معنا کې محکم واخر متشابهات او نور دي مشابه د غلط معنی سره یا متشابه دي د نور معنی گانو سره معنی متشابه دي ګڼي تعبیر د داسم کې دی محکمات ویل کیږي ظاهر الدلالت علی المراد اصول فقه کې د اصطلاح محکمات
ظاهر الدلالت علی المراد چې یو لفظ دی خو په مراد باندې دلالت بالکل واضح دی، احتمال پکې بل نشته. لکه ماء نو ما څه معنا ده؟ اوبه. بل احتمال پکې شته چې لکه دا پیسو ته وایي؟ نه، ما بس اوبه. ارض مځمکه ده بس. نو دا محکمات ظاهر الدلالت علی المراد. او متشابهات سی غیر ظاهر الدلالت علی المراد چې په مراد باندې دلالت واضح نه ده، نور احتمالات پکې. یا ته داسې تعبیر وکړه محکمات څه ته وایي؟ ما يحتمل محکمات څه ته وایي؟ محکمات ما يحتمل وجها واحدا، بس د یو وجه احتمال پکې، یو احتمال دی. لکه ماء ارض هم یوه معنا ده، بله نه. يحتمل وجها واحدا. او متشابهات سی ما يحتمل وجوها، ګڼ وجوه، ګڼې معنی احتمال. لکه وګوره لفظ قرو کنه، ثلاثه قرو، نو قرو غیر محتمل دی که محتمل دی؟ محتمل دی. حیض مانم پکې و او دا طهورم پکې و، نو دا محتمل شي. احتمالات پکې ګڼ راشي. نو دقه ته متشابهات وایي. اوس چې کله یو لفظ اغا یحتمل وجوهن دی او غیر ظاهر الدلالت علی المراد دی، او دا غیر ظاهر الدلالت علی المراد ولی هم د دې ګڼو وجوه د احتمال د وجې نه دام 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 معنی ګڼې دي. او چې ګڼې دي نو کومه ته والو؟ نو متشابه شو د احتمال د وجوه د وجې، نو غیر ظاهر الدلالت شو. اصول څه دي؟ دا به په قرائنو دلایلو باندې عام اصول فقه کې امدادي چې په قرائنو دلایلو به ته یو معنی متعینه کې. نو د قرونه د حیض معنی غسل امام حنیفه خپل قرائن دلایل ویو، دا قرونه د طهر معنی امام شافعي سے بغسل خپل قرائن دلایل وی. نو تعین به بیا پس دلیل سره کی. نو دلتم د اصول دي چې محکماتو ته برت شي که متشابهات، او په قرینو او دلیل سره به یو معنی واغستی شي چې بس دا معنی متعین شي. امام حنیفه حیض متعین که مثلا د قرو لفظ، نو دا مطلب دی چې وخور متشابهات. دغسې د ابن الله که بالفرض په زړو کتابونو کې وي، نو دا د محکماتو د قبیلې نه دی، یعنی ظاهر دلالت علی المراد نه دی. دا قبیلې نه دی چې یو احتمال لري، بلکې دا قبیلې متشابهات غیر ظاهر الدلالت ما يحتمل وجوها، د ابن معنی زویم دی، د ابن معنی محبوب هم دی، ګڼې معنی دي. اوس به کومه معنی علی؟ نو قرینه او دلیل به ګورې که نه، محکماتو ته به ګورو. لکه قرآن راواله، نو اوس قرآن کې ځای په ځای په ولد باندې شریک باندې څه دی؟ رد شوی دی. قالوا اتخذ الله ولدا، الله لا ولد نشت، ابن نشت. نوس قالوا اتخذ الله ولدا د شرک رد ځای په ځای، د عیسی علیه السلام عبدیت ځای په ځای. دا د څه دلیل دی؟ چې ابن په معنی د زوی والو کو ابن په معنی د محبوب والو. محکماتو سره کم مناسب دی؟ محبوب معنی باندې بس خبره ختمه شو. ابن په معنی د محبوب، او دا سی ابن بنت دا الفاظ کله د محبوب د پاره. دا مونږ ویلو بقره کې کړه، یو اتخاذ الولدی او دویم تولید الولدی. نو تولید هغه دی چې دنه پیدا دی، نو ابن دی. او اتخاذ دا دی چې هغه معنی ته نه د مراد، داسې مجازي معنی مرادي. څه معنی؟ په زویوالی نیول. یو هلک د یو سړی نه پیدا دی، نو دا ابن دی په حقیقي معنی. او یو سړی بل پردي زوی ته زوی ووی، نو دا ابن دی په معنی مجازي. څه مطلب؟ حقیقي زوی نه دی خو محبوب دی. نه مطلب دا مطلبی. لکه عربو قریشو بوی، قریشو خو لوی فخر وکنه، لوی قبیله وا عربو کې، او لوی ناغی خزو هم فخرونه کول. نای بوی نحنو بنات الطارقی نمشی علی النمارقی،
مونږ د طارق او بناتیو کنه او نمشي علی النمارق پزمکه باندې ګرځو نو طارق خو سره ستوره ده مطلب څه یعنی محبوب یو ګوره بنات ولی هغې نه پیدا وسه دی خپل پلارانو نه پیدا نو دغه مطلب ده ابن او بنت په معنا د محبوب هم راځي نو متشابهات دي محکماتو سره مناسب معنا به اله نو د ابن که چرته شیم نو محکماتو سره مناسب معنا محبوب دی نه زوی او ولد اوس فاما الذین پسا کسان فی قلوبهم چې زړونو کې زیون کوږوالی دی فیتبعون ای ورپسې کیږي ما په هغه آیتونو پسې تشابه منه چې هغه مشابه دي د دې کتاب نه متشابهات پسې کیږي صلاح محکمات پریدي سره متشابهاتونه اهل ځای خلک استدلال کوي دا د اهل بدعت اهل شرک دا کار هر دور کې دی به متشابه راوالی غیر ظاهر المراد براوالی محتمل او هغه صریح به پریدي اینه شبه کوي او دلیل نیسي څه دپاره دا کوي وی ابتغاء الفتنه مفعول له دی د پاره دا کوشش د بيدینه او شرک او فتنه ولاړول او شرک ولاړول غواړي او ابتغاء تاویل او د پاره دا لټولو د غلط معنی تاویله غلط معنی پسې ګرځي او فتنه او شرک لټول په دې سره غواړي تاویل ستویل کی ها مای متشابهات دي د اهل ذوق کار دی چې د متشابهاتونو استدلال کوي نو دغه د عیسایانو ته وایي تاسو ابن الله لفظ داغه متشابهات و لفظ غیر ظاهر الدلالت للمراد او يحتمل وجوها لفظنا د ابن الله نه عیسی علیہ السلام د الله حقیقی زوی ک او ولدم ک حالانکه په دغه تورات انجیل کې د عیسی علیہ السلام د عبدیت او نبوت د پاره صریح دلایل موجود دي نه صریح نه له وداله خدا کار د چي اما الذين في قلوبهم زيغ اصل کې تاسو کې دنه غان پروت د شرک نو دا شرک د غند وجنه محکمات پرې ده متشابهات علی فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء التاویل غلط معنا غسل شرک خورول دنیا کې دا مقصد اوس متشابهات مو قرآن او حدیث دواړو کې شته کن قرآن کې متشابهات خلقا حروف مقطعات وغیره حدیثو کې می لکه وګوره نبی علیہ السلام وایي چې تعلم الفرائض وعلموها الناس فإن نصف العلم علم میراث زده کې بلته مخای بلې می زده کې دا نصف العلم دی اوس نصف العلم څه مطلب متشابهاتو د قبیلې نه دی به وضاحت پکاري نو په دې متشابهاتو کې قرآن حدیث کې چې دی بیا یو مذهب د تفویض دی تفویض بس الله ته وسپاره بس والله عالم بمرادی بذالک لک الف لام کې دا مذهب د تفویض د جمهور لک والله عالم مرادی د قرآن کې الف لام او دویم مذهب د تاویل وی تاویل د تاویل مذهب اداره چې نه په دې کې صغور فکر وکړي ناغي دا نه وي چې دا حقيقي معنی ده خلکا یو تاویلی معنی ده امکانی لکه مثلا دا الف لام میم واخلا نو په دې کې مذهب تفویض خدا او چې والله عالم مرادی بذالک خو مذهب تاویل پکې دا چې دا الف اول او لام لازم او میم مسلم او ذالک الكتاب ویلو تاویلات شي یا اول لازم المسلم او یا دا چې الله انزل على واسطه جبريل على محمد بواسطه جبريل على محمد ذلك الكتاب دا تاویلی معنی وي حدیث کې وګوره تفویض فإن نصف العلم بس الله پوي دا سبب یاوي الته بداوي چې پیغمبر ویلي چې النبي عالم بمرادي بذلك بس نبي عالم بمرادي او اما نحن فلا ندري معناه ولن نکلف به خبره ختمه تفویض مسلک خو کچرتا
تعویل والا مذهب واغستی شي نو نصف العلم بیا جوابونه کړي چې وګوره چونکې د دې میراث تعلق بعد الموت سره دی نو آخرت سره دی بعد الموت نو نصف علم هغه شو دا نصف علم دا شو نور مختلف جوابونه سراجي وغیره کې به تاسو ویل. خو بهرحال دا خبره شوه. بیا د تعویل دو قسمه ښه، یو حقیقت وي چې صرف الله پې پوهېږي، صرف الله پې پوهېږي، او دویم تعویل وی چې ما یعول الیه بالاحتمال والتوجیه، دا دویم تعویل چې دا د انسان وس کی علماء کوي تعویل لاک ما یعول الیه بالاحتمال والتوجیه. څه مطلب؟ یو تعویل او توجیه په خپل علم پرانا کی وکي او الله ته رجو کی چیرې دا به د الله مراد وي، یعنی توجیه کول د محکماتو مطابق دا تعویل شي. دا د انسان د بس خبره ای حقیقي خو الله ته معلوم دی، خو دوی د محکماتو پرانا کې یو تعویل وک ګڼ وجوه دا نو په قرائنو دا واغس دا تعویل. نو اوس راشه دا خبره چې په دې متشابهات بل څوک پوهېږي که نه پوهېږي، نو دی کې اقوالو او دغه آیات نه چا استدلال کو وما یعلم تاویله، نه پوهېږي په حقیقي معنا او تعویل د دې متشابهاتو الا الله، د الله نه سوا بل څوک پې نه پوهېږي، صرف الله پوهېږي، الله په دې باندې پوهېږي، بل څوک نه دی. نو په متشابهاتو یو مذهب داو د تفویض چې بل څوک نه دی، الله پې پوهېږي، نو الله ته به د دې تفویض پکاري. والراسخون فی العلم ځان له جدا کلام کړی دی، په دې باندې وقف شو د تفویض والا مسلک دا. او څوک چې تعویل والا مسلک دی نه داسې وایي وما یعلم تاویله الا الله والراسخون فی العلم، الله پې پوهېږي او راسخون فی العلم پې پوهېږي. نو ای د علم پرانا کې هغه مختلف احتمالاتو کې د محکماتو مطابق یو معنی وایي. دی عیسایانو متشابهاتونه برای راست چې د معنی د هغه واغست د ابن محکماتو تیره د نه کړه، د علم پرانا کې د محکماتو په مطابق معنی جوړه نه کړه. غلطي دا وه. نو چې کم خلک وایي چې په متشابهاتو راسخون فی العلم پوهېږي، نو هغې دپاره اصول دغه شو که نه، محکماتو پرانا کې د علم پرانا کې به یو معنی متعین کوي په ګڼو معنو کې، نو وی راسخون فی العلم هم پوهېږي، نه پې څنګه پوهېږي؟ نو چا وی چې دا داسې وهبي علمي الله چاله ورکي پوهېږي. لکه شیخ القرآن رحم الله وی ما حضرت صاحب نه تپوس کو مولانا حسیني رحم الله نه چې په دې متشابهاتو څوک پوهېږي چې دا یو قول پکې دی، ابن عباس رایم دا ده او په دې عطف کړی والراسخون فی العلم. نو چې پوهېږي پې څوک دی؟ وی ما ته وی چې شاه ولی الله. وی ما ورته چې ته؟ وی چې زه هم پې پوهېږم. وی ما چې وښایه راته؟ وی چې نشم ښودی. ما عجیبه علم دی چې پوهېږي پې ښودی نشي. نه وی او داسې بازي چې سړی بل ته نشي ښودی، یا د ذهن سطحه داسې ده یا شی داسې دی چې د وهبي علم سره او د غیر محسوس سره تعلقي. کله کله الله زړه کې واچي، کله د الهام په ذریعه هم راشي، نو داسې وي. نو ما ورته چې دا به څنګه وي؟ نو ویې چې وګوره ګوړه خوږه ده که نه، اوس چې چا چېرته ګوړه نه خوړلی، نه ته وایي خوږ داسې خو په خوږ څه پوهېږي، خوږ نه پېژني. خواږه د خوراک سره تعلق لري، نه د بیان سره. نو یې دی ویلي وایي خو دا خبره کړې وه. خو ما مخکې دا تفصیل وکړو چې څه دی، دو قسمه مذهب و، یو د تفویض و دویم د تعویل. تعویل علاوه چې د عربیت د اصولو او د محکماتو پرانا کې یو معنا غسل ما یعول الیه بالاحتمال والتوجیه. د احتمال دا یو د بقرائنو دلایل واغس نو متشابهاتو په معنا پوه شو کنه، خو په کومه طریقه؟ په طریقه د تعویل کنه، بس ټیک شو کنه. والراسخون فی العلم دغه شو په طریقه د تعویل پې پوهېږي. پاتې شو مغه حقیقي علم اخو الله سره دی، والله عالم. نو اوس وګوره
داسې معلومیږي چې دا والله عالم مرادی بذالک او بل طرف ته الف دا لام دا میم دا معلومیږي دا داسې د علماء نزای لفظي د غور د پیوک مغرجه شو کنه حقیقی معنی والله عالم مرادی تاویلی معنی راسخون بی پوی خبره ختمه نغش دا بس تطبیق شه دی منځ والراسخون فی العلم او راسخون فی العلم چې دی یقولون وی آمنا مونږ ایمان وړی به پدې باندې دا سونه چې مخکې دی کتاب کلون دا ټول محکمات متشابهات من عند ربنا زمون د رب د طرف نه دي بس که پویګو کو بنه پویګو وما یذکروا او نسیت نه قبل الا اولو الالباب مگر خاوندان د خالص قلونو راسخون فی العلم چاته وی دا مې یو خبره ده راسخون فی العلم سوق دی مفسرینو ویلی د راسخون فی العلم متعلق چې دا سوق و یو سو صفات پکې پکار راسخ فی العلم کې سلور صفات یو صفت تقوا بین فیما بین و بین الله سره د تقوا معامله دویم صفت په کسی تواضع بین و بین الخلق مخلوق سره متواضع ده او الله سره تقوا معامله دریم زهد فی الدنیا دنیا پرس نی دنیا پرس مولی هغه رسوخ فی العلم نه لري راسخ فی العلم نه دنیا ضرورت حد پوری خزړه ته نه د کوش او سلورم مجاهده د نفس مجاهده د خواهش نفس والانی بلکې د نفس مجاهده پکې دا مشقت پکې ده په دین باندې قربانی پکې ده تکلیف برداشت کول پکې دي په عبادت کې مجاهده ده د دین په کار کې مجاهده ده دا سلور صفات چې راشي د علم نه بعد پکې نو دا څه راسخ فی العلم دا خلق کدانینو دا راسخ فی العلم نه ده نو دا دی راسخون فی العلم او شبیر احمد عثمانی رحم الله تفسیر عثمانی کی لکلی دلت اوی علم کی علامت خشیت خداوندی ہے خشیت خداوندی پکشتا کانا دے علم بکی خشیت پیدا کانا دا اللہ یرا جس میں نہیں تو عالم نہیں خشیت نشتا نو عالم نہ دے نو سدے دا دونو کتابونه چوئے او تقریرونه کوي او تحقیقونه کوي ریسرچ کوي وی اگرچہ وہ تقریر میں بہتر اور تحقیق میں ماہر ہو تقریر ډیر خو او تحقیق کې ډیر ماهر تقریر کې لکه د دې دور پېښور تک مقررین ای کنه زه تقریرونه بکای او شیخ القرآن رحم الله خبره وی د پنجاب خطیبی ټول شپه په سټیج باندې نا چوکی او سار ته مونږ پاتی فرض مونږ نو اگر چې تقریر کې بہتر ده اور تحقیق میں ماہر ہے مستشرقین سونه تحقیق کې ماہر دي او دارنګ یا نن سبا عصری ادارې چې کوم داسې لیبرل سیکولر پروفیسرانی او اسلامیات پروفیسر دی او ګیره خړی تحقیق کوي او چې خبري شروع کی پینٹ شرٹ چولی ټي چولی او چې سترګې پټ کې توې د زمانه امام غزالی او هغه لګیا دی خو چې کولو کې خدای پاک دا انګریز وراړ دی کسی دی نو تحقیق میں سا ماہر ہو خدا عالم نہ دے ولی وی قرآن وی کنا انما یخشى اللہ من عباده العلماء دیو جن سلف قول دے چه اللہ نہ یریگی نو آغا علم دے او چه نافرمانی که جاہل دے علم ایسی معلومات تی خواہ علم او معلومات دغه معلومات دی علم هغه چې دن نور پیدا کی او عمل پیدا کی نو الراسخون فی العلم یقولون آمنا بی کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا دا تعلیم و دعا عند شبهات اهل زیغ کله چې اهل زیغ شتا شبهات چي دا
اهل شرک علی بدت هم دا روافض دا قادیانیان د دې دور فتنو والا دارنګ منکرین حدیث سیکولر لیبرل خلق دا ټول اهل ځای خلقو زړونو کې شکوک شبات پیدا او دا دور دیم د خاص کار دا مولانا ابوالحسن ندوی صاحب لیکلي دي خپل تحریراتو کې چې د هرې صدی او د هر دور خپل خصوصیت یو د هغې نومي لکه د نبي علیه الصلاة والسلام زمانې نه مخکې دور ته جاهلیت والا دور وی نو دارنګ د نبي علیه السلام دور د اسلام دور شو نو بیا وروستو دورونو کې کم د فتنې دور دی او کم د فلسفې د غلبې دور دی او کله د اعتزال دور دی غلبه ده دا دور کم دی او 20ویں صدی او 21ویں صدی دا د تشکیک او د الحاد دور دی یکه الحاد مزور کوي او تشکیک بډیر نن دا دی تعلیم یافته طبقه ټوله په دې مرض او مصیبت اخته مبتلا ده تشکیک دی او الحاد دی نو اهل شبهات لګیا دي شبهې کوي ته به څه کوې نو دې وخت کې د شبهاتو په دې دور کې بچ کېدل ګراني او نن سبا بیا د جعلي میډیا ده سوشل میډیا نو به یې خو هر څه دي او هر سړی هر څه ګوري د هر چا اوري نو سړی شکي کی نو دې وجې نه بسئ دعا عند شبهات اهل الزیغ خپل علم کې به رسوخ هم پیدا کې مخکې د رسوخ خبره او سره بسی دعا می دا دواړه شی نه د بچو دي ښه د علم رسوخ او الله سره دعا منه تعلق په دې به بچ کی کدی دواړو کې کمې راته نو دا شبهې به دی وای دا سیلاب به ځان سره وړي ربنا زمونږ رب لا تزغ قلوبنا تمکه زمونږ زړونه غلطو عقیدو ته بعد از هدایتنا پس دا غینا چې تا مونږ ته هدایت کړی د صحیح عقیده او د صحیح معنی فاسد عقیده او فاسد معنی ته مکه گئے پس دا غینا چې تا مونږ ته توفیق را کړی دی هدایت را کړی د صحیح معنی او د صحیح عقیده وهب لنا ورا کې مونږ ته من لدنک د خپل طرف نه رحمه کلکواله په دې حقم کلک کې خاص خپل طرف نه راکې من لدنک دا ولې چې منځ کې واسطنی ولې چې منځ کې پکې واسطه شوه که نه او پکې بیا شبهات پیدا کی نو برای راست من لدنک نو من لدن څه شی دی اوس خالص چې واسطه بکینی قرآن موږ سره دی که نه من لدنک رحمتن کلکواله او انک بېشکه ته چې انت الوهاب ته بخونکې هدایت ورکوونکې نو موږ ته استقامت او هدایت نصیب کی او وهاب وهب څه ته وایي هبه تملیک بلا عوض ته وایي که نه نو انک انت الوهاب ته ورکوونکې بلا عوض بغیر څه قیمته او بغیر څه عوض بغیر څه مطالبې ورکړه کې مونږ لرای ربنا زمونږ رب انک بېشکه ته چې جامع الناس جمع کوونکې د خلکو لیومن دا لام روړی دی د بدل روړی دی د فینا ای فی یومن دلته اصل کې فی پکارو خو چونکې دلته اجتماع د ظرفین راتله یو یومم ظرف دی او فیم د پاره د ظرفو د دې وجې نه پلام بدل ای لیومن فی یومن ته جمع کوونکې خلکو له په هغه ورځ کې لاری به فی چې شک نشته په هغې کې ان الله بېشکه الله لا یخلف المیعاد خلاف نه کوي د خپلې وعدې نو الله د هغې ورځې د شرمندګۍ نه مو ساتې دا مطلب دی ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه نو فلا تخزنا فی مونږ پکې شرمنده منه کی هسې نه چې په غلطو عقیدو شبهاتو باندې اختنو شو غلطو معناګانو باندې نو هلته ونه شرمیږو نو فلا تخزنا فی ان الله لا یخلف المیعاد ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا سلورم خبره تذهیب من الدنیا بحال آل فرعون او رستو بحال المشرکین شبهاتنا ځان بچکول لی په توحید کلکیدل لی دای د پاره یو رسوخ فی العلم پکار دی دویم دعا د استقامت پکار ده او دریم دا دی چې د دنیا مینه زړه نه استل پکار سوره کاف کې برم نو ویلی مادیت دورم دی که نه هم سره لګوی که نه مادیت هم دی د ما د پرسته او د تشکیک او د الحاد دور دی نو ما د پرستی هم سړی ست بوزي دغه متشابهات باندې رواني اهل زیغ سره مرګري کوي یا اهل زیغ ته جوړیږي
نو تزید من الدنیا هم ده. ان الذين يقيننا کسان کفرو چې کفر کړي لن تغني عنهم هرگز و فائدہ ورنه کی دي اعمالهم د دې مالونه ولا اولادهم نه اولاد د دې من الله د الله د عذاب نشینس نشي اخلاصول. اولئک دا کسان هم وقود النار دا خشاک د اور ده کذاب آل فرعون دابهم کذاب آل فرعون حال د دې پشان د حال د فرعونانو ده د دې حال د فرعونانو غونته هم دنیا پرست دیم دنیا پرش نائم الله تبا کړ دیوم الله تبا کین حالکم دابهم کذاب آل فرعون حال د دوی یا داب حال ته وای یا داب عادت ته وای عادتهم کعادت آل فرعون عادت د دوی په دې شبهات او اتباع شبهات او اهل زیو کې او دارنګ دا شبهات او خبر منل یا کول پدې کې عادت د دې پشان د فرعونانو ده. او الذين دا کسانو من قبلهم چې د دین په خو نه حال او څنګه چې ای الله اونې ول داسې دوی به مونیسی په عذاب کذبوا سچلې کړو کذبوا بیااتنا دروژن غنلیو زمغه آیاتونه فاخذهم الله پسونی ول دوی لار الله بی ذنوبهم په سبب د خپل جرمونو ګناونو تکذیب کړو نو الله بس اونې ول او الله والا شدید العقاب سخت ورکون کې د عذاب ده. قل وایا زجر او تخفیف قل وای للذین کسان تکفروا چې کفر کړي ده ستغلبون زر چې مغلوب وکړي شی په دنیا کې ستغلبون فی الدنیا وتحشرون جواب کړي شی لا جهنم جهنم ته نو آخرت شو کنه جهنم آخرتی نو ستغلبون مغلوب کېدل په دنیا کې وبئس المهاد او ډیر بد بچونه ده جهنم. قد کان لکم آیه فی فئتین التقطا دام تزید من دنیا خو به حال المشرکین مکه مشرکین مکه حال وګورا. قد کان لکم یقینا دستاسو د پارا آیت نخد عبرت فی فئتین پاغ دو ډلو کې التقطا چې دواړه مخامخ شو بدر کې مؤمنانو ډله او د کافرو. فئتون یو ډله تقاتل جنگ کو فی سبیل الله د الله پلار کې من د الله رضا د پارا صحابه کرام و اخرى بل کافرتون کافروا يرونهم مثلهم رأي العين یو ډلوا تقاتل فی سبیل الله جنگ کو د الله پلار کې د الله پلار کې نو مؤمنانو کنه و اخرى کافرتون بل کافروا کافر سودی مکه مشرکین نو صحابه سوق دي تقاتلو فی سبیل الله مؤمنان دي کنه بدر کې شاملو نو چې بدر کې څوک شامل دی او جنگې دلې دی نو فی سبیل الله دی نو پدې کې ابو بکر هم دی عمر هم دی عثمان هم دی علیم دی او ټول صحابه بکی دي فی سبیل الله جنگي ولی مقابل کې بل څه دی و اخرى کافرتون کافروا ابو جهل والا ډله يرونهم مثل رأي العين يرونهم لیدل د کافرو د مسلمانانو لره مسلم خپل دو چند رأي العين په کتلو د سترګو یا يرونهم دا يرون فاعل مؤمنانم کې دی شو کافرم يرونهم د کافر لیدل د مؤمنان مثلهم خپل دو چند رأي العين په لیدلو د سترګو سرګن ظاهر باهر کافرو چې مؤمنانو ته قتل نو دا مؤمنان وته د ځان دو چند ښکارېدل دا ولی دو چند ښکارېدل وجه دا ده چې فرشتې راغلې وې کنه او بدر کې خو راغلې وې زر راغلې وې د 500 د 300 وعده وا بشرا نو زر راغلي دي فرشتې راغلي نو چې وسره ودرې نو بس ګڼ شو کنه دا یې زیات شو او الله وتعالى داسې بدی باندې دروب را وستو د پاره او یاد د يرونا فاعل مؤمنان دي نو دا خو روب بدی راوس مؤمنان مبارک يرونا مریدل دي مؤمنانو دا کافر مثلهم خپل دو چندا رأي العين پلیدلو د سترګو صحیح وکنه ځکه دوی سدي 313 دي نو 300 او خو کافر سونه دي تقریبا 1000 یا 900 دانه کسان نو ته دو چن ښکاری کنه بلکې 3 ګونه زیات 3 ګونه دی او دی یو ګونه دی نو مؤمنانو ته ولې خودل کافر باندې خیرو براوس مؤمنان دې د پاره خودل چې مؤمنان زور لګي
ای خو تختیدل نه میدان نه کنه مؤمن خو میدان نه تختی نه ویل که شابه غوړې تکړه شي کار ګران دی چې کارګانی سړی بیا خوتم بډې راخکای نو دا مطلب او کافرو باندې ای باندې روب غرزول لپاره چې دوی زړونه او بیلیو خپې او خوېږي دلته یو خبره چې قرآن دلته وایي هرې ډلې بلې لره پسلی ده دوچند نو د دې دواړو تعبیر داسې کولی شي که نه چې یرونهم لیدل هر یوې ډلې بل لره مثلی خپل دوچنده هرې ډلې بله دوچنده لیده رأی العین په لیدلو د سترګو څرګند ظاهر باهر خو دلته وایي دوچندې لیدل او صورت انفال 44 کې به راشي وي لږې لیدل هلته لږ دي سوره انفال وګوره 44 آیات هلته لږ ذکر کړي سورة انفال 44 آیات وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذَا الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ تاسو ته اغوی لږ ښودل او تاسو یې اغوی ته لږ ښودی د لږ دی او دلته ډېر دی نو دا ابتدا و انتهایی که نه څنګه ابتدا د فعلی انتها د فعلی دا داسې وه چې اصل کې کله ابتدا مرادي او کله سی انتها اول کې دو یو بل ما ته ډېر وښودی شو نو په کافرو روب راوس او په مسلمانانو حوصله چې شابه تکړه شه زور ولګوي او وروستو ټیم کې بیا لږ شي ځکه چې جنگ شروع شو نو جنگ شروع کې بیا الله پاک مؤمنانو ته سکړه لکړه لکه مړ دا لک کسان او کافرو ته لخ کار شو مطلب دا چې میدان پرې نه ورګه چې سم بنیاد ولو واسي او لکه لګي دون نه دي خلک دي نو چې لګ دي نو میدان نه پرې خو نو سم چقړوت میدان نه تغدي کدي ته د اخر کې هم ډېر خولې وینو بیا بسو تختیدل بنو بیا بدون 70 نه مړ کېدل چقړ بنوت نو دای پکې حکمت والله والله یؤید بنصره الله تایید کوي په خپل امداد سره مې شا چې چوغواړي مؤمنانو سره تایید بالنصرت کو ګن تایید بالنصرت ان فی ذلک بشک بدی کلا عبرت خامخ عبرت لول الابصار د پاره دا اول الابصار عقل مندو اول الابصار بصیرت قلبی د زړه مراد ده د پویو خلکو د پاره عبرت زین للناس وبشاوات دا پینځمه خبره زجر او تذلیل الدنیا د دنیا ذلت بیانې مخکې تزهید بیان زړه کې دنیا مراواله د فرعونانو د مشرکینو فرعونانو څه چل کړو تزهید من الدنیا غي کې تزهید نه بلکې دنیا محبت او ای کې حب مال او جاه حب مال او جاه حب مال او جاه څه دوی مال او مرتبه مال دولت او مرتبه حکومت را سره د اقتدار نو داوا او مشرکینو کې سوا ډله بازی چې ډله مغټاو مضبوطه نو دی په افرادی قوت فخر کاو او اوی په مال او جاه او اقتدار باندې کو نو دنیا وته خیسته شوی و نو دلته زجر او تذلیل بیانې چې دا ډیره معمولی دنیا د زړه کې ماچو زین للناس خیسته کړی شوی د خلکو لپاره حب او شهوات محبتونه د شهوتونو من النساء یعنی خزو سره والبنین و زامنو سره والقناطیر المقنطرته او خزانو جمع شو سره من الذهب د سرو والفضه او د سپینو والخيل المسومه او اغاسون خدار والانعام او ډنګرو سارو سره والحرث او فصل سره خدا سونه چي دي ذالک متاع الحیات الدنیا دا معمولی فائدہ د ژوند د دنیا دا نو معمولی علاج لکه ما چا او الله والا عنده الله سره حسن المآب حسن المآب بهتر زید ورتلو ده آخرت او جنت ایغمو کا دا زړه کې ما چا دا غیر زړه کې واچ دلته تزید من الدنیا دا پارا زین للناس زین وی مجهول زین الله خلق ولا خیسته شوی ده وجدادا خیسته کون کې ډیر دي کنه شیطان ده دجالی نظام ده امتزینو خیس سرمایه پرستی او دغه د پر زینت دا ذهنیت جوړول دارنګ شیطان ده نفس ده
دا ټول شینا اسباب. حب و شهوات هغه محبت د شهوتونو. شهوات څه ته وایي؟ شهوات او شهوت ویل کیږي رضای نفس ته، د زړه رضا ته، نفس د نفس رضا ته. نفس چې څه غواړي نو داسې شهوتي نفس د دې تقاضا کوي. زړه خواهش کوي او غواړي. او کله چې هغه د شریعت نه خلاف نو بس دا منې ده، او که شریعت موافق نو انسان کې الله دا شی چولې ده، محبت د دنیا د یو شی بل شي. من النساء والبنین والقناطیر دې کې ترتیب طبعی ترتیب دی. وګوره ترتیب طبعی دی. دا دی اول خزی یاره خزه پکار ده. خزه وشي بیا یاره بچی می نشته، د بچو غم دی. چې بچی وشي نو بیا قناطیر المقنطره ته پیسې دولت سره سپین پکار دي، دینه بغیر کار نه کیږي. کور او دغه به څنګه چلے؟ او چې هغه وشي نو والخیل المسومه اس پکار دی. نن سبا اوس گاډه پکار دی، غم خاده له زو رازو. اول نعم او ساروی ډنګر پکار دي، ځکه ماشوم له په ورکو بچي و پخو. اول هر چې ساروی نو غیله بیا غیا پکار ده، نو بیا غیله پټه پکار ده. ترتیب الله وی دا ټول ذالک متاع الحیات الدنیا، دا معمولی فائدہ د دنیا ده، په دې زړه ملګوي. دا مطلب نه چې دا پرې ده هغه تر کې دنیا شوا، زړه ته مکوزه. دې ته وی تزهید. والله عنده حسن المآب. قل او انبئکم بخیر من ذلکم. دا اوس بشارت اخیری خبره. اغا شپږم د دې باب بشارت موحدین مؤمنانو ته او صفات خمسه د عباد خاصه. 5 صفات بدایي بیان. قل ورته پیغمبر او نبئکم آیا خبر نه در کوم تاسو به خیر من ذالکم، د بهتر حالت د دې تاسو نه، تاسو د دې حالت نه بهتر د تنخم. تاسو دغه دنیا دی شینو بزی شوی د دینه بهتر نه خم. هغه للذین کسان د پاره اتقوا چې یریدل د الله نه، او یریدل نه اند ربهم پنځ درب جناتون جنتونه. دا زړه ته کوزول غواړي دنیا نه، نو چې کله دا زړه ته کوشو جنت د پاره بسړی کار کوي. تجری من تحتها الانهار، روان به لانه دونو داغینه نهرونه خالدین فی، همیشه وي پدې کې وازواج مطهراتون او جوړې بمی پاکي سړی د پاره، خزه د پاره سړی. ورضوان من الله، او رضامندیا بمی د الله نه، الله بم راضي شي بس نور څه غواړي. او الله بصیر لدون کې د بل عباد، پدې خاص بندگانو، خاص بندگان دي د الله. دا بندگان سوق دي؟ یو خود دي دعاګانې کوي. الذين يقولون الذين دا خلق دے دا خاص بندگان یقولون چې دی وی ربنا زمون ربا اننا بشک مونږه آمنا مونږ ایمان راوړل فاغفر لنا بخنو کې مونږ د ذنوبنا زمون د ګناونو جرمونو مغفرت راتاو کی. خو اننا آمنا ایمان مخ کې ذکر کړه مغفرت دا وسیله شوا، وسیله خو پس په ایمان سره شوا کنه ایمان. فاغفر لنا بخنه راتاو کی ذنوبنا زمون د جرمونو ګناونو وقنا مونږ او ساته عذاب النار د عذاب د اورنا. نو دا بشارت ته موحدین ولا. نو د موحدین دعا او صفات، اوس صفات وګوره دای خاص. الذین دغه مؤمنان څوک دي؟ الصابرین، دیبا صبرناکی په مشکلاتو د توحید او دین. والصادقین، او رښتینی وي په قول او فعل کې. توحید پلار کې تکلیف راځي د دین پای به صبري. او صادقین رښتینی وي قول او فعل، فعل به هم رښتینی او قول به هم رښتینی، خبره به هم رښتینی کوي. کاغه د دین کوي کو د دنیا کوي، او کا الله سره دا او کا بندگانو سره دا قول رښتینی. فعل به هم رښتینی، فعل یعنی هغه فعل به کوي په قران سنت ثابت ته. ځکه چې په قران سنت نی ثابت هغه فعل بیا صادق فعل نه سره دروغجن. والقانتین او تابعدار وي د الله او د رسول اطاعت وکړي. والمنفقین او خرج کون کې وي د مال به خرج کوي. او المستغفرین بالاسحار، او بخنه غستون کې وي بالاسحار په وخت د پېشمنی. اسحار سحر ته نه وي، سحر خور سړی پاجي. بالاسحار معنی وخت د پېشمنی کې. دا 15 صفات، دا 15 صفات
د عباد خاصو چې هغوی دپاره بشارت د جنت دی. والمستغفرین بالاسحار استغفار هسې مخو اخو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلیو یا ایها الناس توبوا الی الله واستغفروه، اے خلکو توبو باسه استغفار وائے فإنی اتوب فی اليوم 100 مرہ، ز پر ورځ کې سلزله استغفار ویم. ګوره تعداد معلوم شي. دوه قسمه ذکرونه، یو ذکر هغه دی چې هغه د ثواب دی، نو پای کې بیا تعداد نی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. او یو ذکر دا علاج او اصلاح د پاره نه کې مقداری، لکه دلته وګوره دلته د ذنوب و ګناه مقصد دی، نو دلته ولا تعداد شو. او چې کله عام ثوابی نه کې تعداد نی، بس په ګوتې وی که په تسپوی وی که بغیر وی، خو به د خوله د هر وخت په ذکر تازی دا ثواب ده. او د علاج هغه بیا داسې چې مقدار په کاري هغې کې دپاره مقداري که نه، ډېر داسې شی نه چې هغه په مقدار بیا پوره کړي. علاج دپاره حکیم هم چې دی دا بې حساب او بې وزن اشیا نه یو ځای کوي، مرکبات چې جوړی کله، بلکې مفردات جدا جدا مقداری هغه واچوي، نو هغې نه بیا علاج جوړ شي. نو نبی علیہ السلام استغفار سلزله ویم، تاسو هم وایه کله وی اویا ځله توبه وباس. نو والمستغفرین بالاسحار، خو بیا خاص کر اسحار دغه ټیم دا ډیر قیمتي دی. او حدیث کې راته الله رب العزت د خپل شان مطابق اول اسمان ته راشي، نو دا د مستغفرین بالاسحار دا ډیر لوی کارو. دلته وګورئ، دلته دا صفات چې کم ذکر کړل، نو د دې نه ډیره لوی مجاهده جوړه شوه، لوی مجاهده، صبر، صدق، قنوت، انفاق، استغفار، دا بهترین صفات دي. شاهد الله انه لا اله الا هو الملائکة واولو العلم قائما بالقسط. دی زینوس دویم باب 18 نه 25 پورې پدې کې بیا اثبات د توحید په ادله ثلاثه او سره د ثمره او نتیجه. ومغه شپږ خبرې بدلتمی، نو یو خبره خدا شو توحید دلایل سره. دویمه خبره بیا جواب دا شبهه د ابن الله په دیو 19 آیات کې، دلته ودا جواب کې الته متشابهات نه، دلته سوی 10 ده د باغیان. درېمه خبره فین حاجوک فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعن، طریقه د دعوت بسنګ ورکه. سلورم ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغیر حق، تشجيع للتبلیغ سره تخویب منکرین. پنځمه خبره علم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله، زجر علماء سولا ناکار مولیان نه بیانی. او شپږمه خبره فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس، تخویب سره د اثبات قیامت. نو دا شپږ خبرې په دې باب کې. اول دعوه دته وي شاهد الله، بیان کوي الله چې انه شان داده لا اله الا هو، نشته د حاجت روا مشکل کو شالایق د عبادت او بندګي الله او سوا دا غنه بل څوک. والملائکه او فرشتیم گوی کوي، واولو العلم او خواندان د علم هم کوي. قائما بالقسط، قائما بالقسط اے شهادتا قائما بالقسط، اگوی داسی قوی دا چې هغه قائمه بالقسط په انصاف دا، دا شهادت د انصاف ده، د توحید شهادت دا څه ده؟ د انصاف شهادت. دلتا شاهد الله، الله بیان کوي، نو څه شو؟ دلیل وحی. اول ملائکه دلیل نقلی، اولو العلم دلیل نقلیش، او قائما بالقسط دا چې د دلیل عقلی جوړیږي، دا عقلی دلیل چې دا په عقل معلومه دا گوی، دا دا انصاف گوی دن. دلتا قائما بالقسط، دا قائما بالقسط چې دا گواهی ولاړه دا بالقسط په انصاف، دا گواهی د توحید، دا د انصاف. اولو العلم قائما بالقسط. دلائل نباد یو ثمره نتیجه لا اله الا هو، بس د ثمره نتیجه شو چې نشته ده حاجت روا مشکل کوشا لایق د عبادت او بندګۍ سیوا دا غنا العزیز الحکیم چې زورور او با حکمت ذات. دا غیو آیات ته وګوره،
داوم د دلایلم دی او سمارم دا د قرآن کمال او اعجاز په یو آیت کې دعوت توحید درې قسمه دلایل او سمره نتیجه دقه وت قرآن ویلیو فاتو بسورت نو کلوی فاتو بحدیث نا حدیث نو دا سی آیات روړی چې ساز خدایانو د خدای داوم پاغ آیات کی دلائل می او نتیجې می دا صرف قرآن کې شته چې په یو آیات کې راوړ ان الدین عند الله اسلام قائما بالقسط کی خبره وی خو وخت نشته ځه خجی دویمه خبره شبهه د غشوبه جواب چې په ابن الله باندې وارد دا دیوی چې دا ابن الله دی کتابونو کې دی جواب شو دا د متشابهات نه ده تاسو متشابهات بس شوی غلطه معنا له دویم دا 10 من البغات ته مړه دا تاسو باغیانو مولیانو دا الفاظ نه نشتی دي ان الدین یقینا دین خو عند الله دا الله پنیز الاسلام اسلام دین ده اسلام دین ده بس دا تاسو عیسایت دا دین نه ده دیدم دعوا کړي وا د موږ دا دینم د الله د طرف نه نه ان الدین عند الله الاسلام دی وخت کې کده الله پنیز مقبول منظور دین اسی الله ان الدین یعنی یقینا کامل دین عند الله د الله پنیز الاسلام اسلام یا مقبول دین د ژوند تیرولو کامل قانون عند الله د الله پنیز باندې الاسلام اسلام دی بل ازم بل نظام نه دی او دا مخکې سره ربط مناسبت مخکې وي شاهد الله انه لا اله الا هو او لا اله الا هو العزیز الحکیم د لا اله الا الله شهادت چې کوم مخکې بیان شو دل نوم سورکو د لا اله الا الله د شهادت نوم سره وینو مدار چې ان د دین عند الله الاسلام دی ته اسلام وي توحید اسلام دی کړه ومختلفه او اختلاف نو کړي په توحید لا اله الا الله کې او دین اسلام کې ومختلف الذين اختلاف نو کړه کسانو تل کتابه چې ورکړه شو ورته کتاب الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس هغه نه چراغله او دیتا علم خ پوښو په توحید او دین باندې خدا اختلاف چې کو نو بغیان د زد د وجنه کو بینهم په خپل منځ کې د حق پرستو سره نو نور پویو په توحید خو زد کرالل نو د زد د وجنه د سونه شروع کړل هغه د توحید خبره د کتاب نه ختمولو خپل شرکی خبره نه استل شروع کړه نو دا تاسو باغیانو مولیانو 10 کړي 10 فل کتب یا مستقله مسلې کتابونو کې کی چې مصنفین لیکل یوسی او رستو مصححین وغیرہ په ځان نه ټکی نه باسي دا یو مستقله مسله 10 فل کتب نه دی نو دا سه 10 شوی دا تاسو مولیانو نه سره د علاوه اصل په کتاب کې نو ومن یکفر بیاات الله سوک چې انکار کوي د الله د توحید آیاتن نو فین الله بشک الله سریع الحساب زر غسن کې د حساب ده پوي بشي وس فین حاجو کا فقل اسلمتو درېمه خبره طریقه د دعوت دی توحید ترابلا خو توحید ته چرابلې طریقه سي طریقه دی چې خپل عقیده به ته بیانې کنه اوس عقیده دی وطن د بیان کړي او تیرا بلې نه وای چې ست میرا بلې څه خبره نو خپل میشن فکر به مخ کې نو وته وسراشه او ته ترازه زما مرګ رشنو پس کې اول خو خپل میشن پروګرام مخه په خانداز و پیش کې عقیده نه عین بعد به بیا وته راځه نو دلته طریقه او قوله فین حاجو کا فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعن د خپل میشن طریقه د دعوت دی مجهول ته خلق نه را باله سوي معلوم میشن په خانداز کې اسې نه چې تیدا سے پیش کے چاغتے اتختی خواہ انداز کے پیش کا دام مشن دام پروگرام نبی اعتراض قل فین حاجو کا چرتا جگڑا کئی تاثر په توحید کې نو فقل ورتو اسلم تو ما غاړه اسلم تو ما تسلیم کړی دی وجی خپل گردن او ځان لله الله تا ومن هغه چام گردن خره اتبان چې زما دي تابعدار زو زما مرګي وقلوا الى الذين كسانوا تؤدوا الكتاب چور کړي شی ورته کتاب والامین امیانو د عرب تم وای اسلمتم آیا تاسو اسلمتم تاسو معنی اسلام راوړی مطلب دا چې دوس شو دعوت شو دا دعوت شو هغه مخ کی طریقه وس اول پیش کول د میشن عقیده نو بیا مدعو کا اسلمتم رازه کا مونږ سره
په دې مسله. نو فین اسلمو که دعوت دل قبول کو وې منله نو فقد اهتدوا یقینا په هدایت بشي توحید ترالل. وین تولوا کو وړېدل چې نه منو نو فینما علیک البلاغ یقینا پتا باندې رسول دی تا خپل ذمہ داری پورا کړه. دا سره فین تولوا فینما علیک البلاغ ولل هدایه تا باندې رسول دی هدایت نصیب کول نه دی توفیق ورکول نه. او الله بصیر لیدون کې د بل بعد په خپل بندگانو ویني ګوري نو دا غي مطابق و سره بیا معاملہ کوي. قولوا قولي